نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند مسلمانانو من به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې د گاونډي حق څومره دی. گاونډي ډېر اړ حق ته احادیث مبارکو کې دا تذکرہ راغلی دا چې کوم مسلمان بندا گاونډي ته ضرر رسینو دا ګناه کبیره ده. علامہ ذهبی رحمه الله تعالی په الکبائر کې دا په کبیره ګناهونو کې شمار کړی دا او حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بما ته په جبرئیل علیه السلام مبارک دا گاونډي د حقوق مبارک بار بار وینا کوله چې ته د گاونډي سره دا حسن وکوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ما دا ګومان وکړو چې الله به حکم دارولېږي چې یو گاونډي به د بل گاونډي سره سګي په میراث کې به حقداري. نو ما سره دا یره شوه چې اسې نه الله حکم دارولېږي چې یو گاونډي به د بل گاونډي په میراث کې دا حقداري. نو دومره اټ حق پروردگار عالم دا گاونډي له ورکړی دی. او یو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یعنی والله لا یؤمنو درې کرته نبی علیه السلام مبارک د ډېر تاکید د پاره فرمایل والله لا یؤمنو زما دې په الله باندې قسم وي کامل مؤمن بنشي. بیا رسول الله مبارک فرمایل والله لا یؤمنو زما دې په الله باندې قسم وي کامل مؤمن بنشي. بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایل والله لا یؤمنو زما دې په الله باندې قسم وي چې کامل مؤمن بنشي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د نبی علیہ السلام مبارک نه تاسو کو د الله رسوله سو په کامل مؤمن نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایل هغه کس په کامل مؤمن نشي چې کوم انسان خپل گاونډي دا په ضرر کې وي په امن کې نه وي په تکلیف کې وي. نو دا انسان بس شي دا به ګوریات ساته یعنی گاونډي ته په امن کې نه وي نو دا کامل مؤمن نه دی. یو حدیث مبارک کې راغلی دا روایت ته مسلم شریف دی او درې خبرې نبی علیہ السلام مبارک په دې حدیث کې ذکر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کوم مسلمان بندا په الله باندې او پرز د آخرت باندې ایمان وروړي نو هغه د خپل گاونډي سره ښه سلوک وکړي هغه سره د نیکي وکړي. نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې کوم انسان په الله او پرز د آخرت باندې ایمان وروړي نو هغه د خپل ملما عزت وکړي. نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې کوم انسان په الله او پرز د آخرت باندې ایمان وروړي نو هغه انسان د خیر خبرې وکړي. کو د خیر خبرې نشي کولی نبی علیہ السلام مبارک فرمای وی ډېر چپ کینی ډېر څه شي ډېر چپ کینی نو دا د گاونډیانو یعنی دومره لوی حق پروردگار عالم په احادیث مبارکو کې دا ذکر کړي د گاونډیانو په حقوقو کې یو حق دام دی چې هر کله تاسو په هغه کې نو گاونډیانو کربلېږي. دا حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې هر کله ته سالن کې نو په سالن کې شوروا ډېره کا د دې د وجې نه او ته وچ پوخ کې نو صرف ستا بشي د بل عیسی بر سره نه او کو چرې ته پکې شوروا ډېره کې نو په خپل بم وخوري او بل گاونډي له چې کم دی بته یعنی سالن ولدا ولېږي. نو نبی علیہ السلام مبارک فرمای وی شوروا پکې ډېره کا. یو خبره یاد ساتئ یعنی یو گاونډي چې بل گاونډي کر سولېږي نو دا څنګه ده چې دې دا هدیه د دې گاونډي سپکه وګړي دا بس سپکه نه غړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زنانو ډلې ته وې اې د زنانو ټولو هر کله چې تاسو کر یو گاونډي سو هدیه ورولېږي دا هدیه ګور سپکه مګړي اگر چې د چیلې سومولې نه وي د چیلې سومولې نه وي او تاسو به سپکه نه غړي. اوس په یو سړی سوال کې چې زمونږ خوا ګیر چا پیر کور سره خو بلا گاونډیان دي مونږ چا سره احسان وکړو. نو د دې باره کې حدیث مبارک کې راغلی دی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تو فرمایل د الله رسوله یعنی د ما خوا کې خو دوه گاونډیان دي او زما زړه دا غواړي چې د دوه سره یعنی ښېګڼه وکړم ځکه د گاونډیانو متعلق ما تاسو نه ډېر تاکید اورېدلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل چې ستا کور سره خوا کې یعنی مخامخ د چا دروازه نو ستا احسان کوونکي بس همدغه دی تا سره څه
یعنی دغه انسان سره ته احسان وکړه دغه ګاونډیانو سره او دی بل سره خیر دی کوکې او خدا نه کې. نو ګوره د صحابه کرامو یعنی عمل زمونږ دپاره دا یو نمونه ده. ګوره مدینه منوره کې یو کورو هغې الاله وکړه یو چیلې الاله کړله او هغې یعنی ګاونډیانو کره د چیلې اثر ولېږو. د دې د وجې نه مونږ په خپله باندې سالن پخ کړی دا به دې کره ولېږو هغې بل کره ولېږله ټول یو بل کره دا ولېږو چا چې هغه الاله کړې وه دوباره اثر هم هغې کره راغی. نو وګوره د ګاونډیانو به د یو بل دومره د حقوقو دا خیال ساتو چې هغه سر دا واپس راغی. اوس کو زمونږ د معاشرې خلک شي نو وی به چې زه پرېږدوه مونږ یې بل چا کره ولېږو خو داسې کار به وکړو په پرچ کې کېره سبا به یې پوه کړو. نو دا د ګاونډیانو د حقوقو خیال ساتل نه دی. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کامل مؤمن نه دی هغه انسان چې هغه په خپله باندې په مړه ګېډه باندې روټۍ وخوري او ګاونډی د هغه نه په نهره باندې سي یعنی په نهره باندې سملي. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې دا کامل مؤمن نه دی. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب